نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 وبنى بها وهي بنت 9 ومات عنها وهي بنت 18. وعنه أيضا عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى في شوال فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني. قال وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. تاکم میاشت نن شروع شوا اسلام کې دیت شوال وي. دا نوم د جاهلیت د زمانه نوم دغه شوال دی او دیت شوال په دی وجه وي کوم کسان چې اوس راځي موږ شه دلته کې نور مساجد دلل شهل ته موږ کې کوم کسان چې اوس راځي دلته کې نه دي پوهه کوي موږ شه دی. دا شوال میاشت دا اسلامی کال 10 میاشت دے پسے ذوالقعدہ و ذوالحجہ 2 میاشتیں. قرآن مجید اگر فرمائی چا الحج اشہر معلومات دا حج میاشت معلومی دی نو دا میاشت دنن شروع شوی یعنی دنن دا حج میاشت شروع کی. مقصد د وینا دارې چې اسلام کې څومره د خوشحالۍ ورځې دي یا څومره زمونږ د جمع کېدو ورځې دي هغه ټول یا عبادت پسې وي یا د عبادت په ابتدا کې. دا دین زمونږ د نورو دینونو په دې څیز باندې بدل دی. زمونږ خلک نن د غیر مسلمو اتباع کوي د خوشحالۍ لپاره ځان ورځې جوړوي چې دا نن سالګره ده او نن برسی دا او نن فلانې شی دی نن فلانې شی دی. دا ټول د یهودو د نصاراو د انګریزانو سره تشابه ده. دا مرض د علاقو ته راغلی دی دې نه ځان وباسئ. اسلام کې د دې څیزونو گنجائش نشته. اسلام کې 2 ورځې د خوشحالۍ اوس یو ته اړوکې اختر وي او بل تلوي اختر وي او زمونږ هفته کې یو خوشحالي راځي هغه ته جمعه وي هغه زمونږ د اختر ورځ ده. لہذا موږ لا د ځان نور د اختر ورځې یا د خوشحالۍ ورځې جوړول دا مناسب نه دي. دا غیر شرعي. دا سالګرې مالګرې دا د اسلام مسلمانانو طریقه نه ده. نن موږ د جمع کېدو څه وجه ده هغه دا ده چې د الله په فضل الله تعالی توفیق ورکړی دی هغه روزې هم نیولې دي او هغه به انشاءالله قیام اللیل هم کوي. و دا ورځ د مسلمانانو د بخښنې ورځ ده. الله رب العزت ملائکو ته دا وایي چې دا خلک ما ټول بخښلي دي ځکه چې دوی ټوله میاشت تکلیف تېر کړی دی. اوس پکار دا چې مونږ دا بخښنه او دا مغفرت خراب نه کړو تباه یې نه کړو. نن پکار داری چې بیگا پرون بل ورځ یا نور افتری مخ کې تاسو دو سرسایه ادا کړی خپل. دا غي وجه حدیث کې دا راځي چې دیر ورځو کې د غریبانو بل څه ذریعہ نشته موږ سره په خوشاله کې د شرکت ما سیوا د دینا چې مونږ غیلا څه خوراک کا ورکو. نو باید چې وتا سکړي ځکه چې مونږ خپل ټول مقتدیان په دې پوي کړی دي چې جمعات تر راځي چې تاسو سرسایه ادا کړی. حدیث کې دا مسله شته چې د انور خطو نرستو کوم سرسایه ورکول شي
یا د مونځ نه وروسته ورکولی شي نه سرسایه نه وي هغسې خیرات دي. نو دې وجې نه موږ دا خپله ذمه داري ګڼلې ده او کالو سر شاګردان په دې پوهیو چې تاسو د دې ځای ته د راتلو نه مخکې غریب غربا کې تقسیم کړئ. انشاءالله کار به تاسو کړي که نه یې کړي نو اوس د هغې څه فایده نشته. دا سرسایه مونږ ولې ورکوو د هغې حکمت خو یو دغه دی کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو. دویم دا چې دا طهرة للصائم روزهدار نه په روزه کې څه غلطۍ وشي کله کله ساوتې بوتې ووایي روزه کې پوره حق ادا نه کړي نو دا د هغې کوتاهۍ د هغې کمي د پوره کولو دپاره سرسایه ورکولی شي. دا رسم نه دی دا یو سنت طریقه ده چې زمانه کې مې کوتاهۍ شوي دي چې دې سره هغه پوره شي. نو بهرکیف دا د شوال میاشت زمونږ خو یو په دې بنیاد باندې ده چې دا اشهر حج نن لومړی روز ده دا حج میاشت دی نن نه شروع شي. د شوال ذوالقعده او ذوالحجه دا درې میاشتې اشهر حج دي او دې وجې نه قرآن مجید جمع ویلې ده الحج اشهر معلومات. خلقو په دې سوچ نه کړي دی وی چېرې دا خو 7 8 9 10 11 12 ذوالحجې نه شروع شي څنګه اشهر معلومات وایي دا خو میاشتې دي. د دې وجه دا ده چې د دې ورځې نه د حج شروعات کېږي د هغې تیاری شروع کېږي. دا ورځ د شوال چې کوم دی شین واو او لام شول نه دا ماخوذ دی. د شول په عربی کې یو مفهوم خدا دی چې ارتفاع پورته کول. دا میاش عربو کې داسې وه چې په دې کې به زناور چې کوم دي خاص کر روخانې هغې به ځان جفتۍ ته نه پرېښود ځان به یې بچ کو ځکه یې دې ته شول ویښ او په دې بنیاد باندې عربو به دا میاشت د نکاح لپاره جایز نه ګڼله. کوم حدیث چې وایلی د سیده عایشه په دې بنیاد باندې ویلی د شوال میاشت د خلکو په نیز باندې منحوس وخت لیکن سیده عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د شوال میاشت منحوس نه ده. زمونږ خلکو د نحس ځان لپاره څه جوړ کړي لکه محرم کې خلک نکاح نه کوي سفر کې نه کوي ځان یې تقسیمات جوړ کړي دي. دا تقسیمات غیر شرعي دي. عربو بعد شوال په میاشت کې نکاح نه کوله. سیده عایشه ته پته ولګېده نو هغې دا حدیثو فرمایي کوم چې ما ویلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما رخصتیم په شوال کې کړې وه وبنا بي فی شوال او دارنګې لومبي ځل چې راته مالا نو شوال و او وکانه نهارن روزوه. دا درې خبرې د حدیث کې لیکلي دا صحیح مسلم حدیث دی. بیا یې فرمایل چې که د شوال میاشت بالفرض پیری نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بیبیانو کې زمام را خوږه ښځه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نور څوک وه. مطلب دا دی چې د نحس د سعادت د سپیروالي او د نه سپیروالي کوم تصور غیر شرعي دی او دا غلط دی. دا پښتنو کې هم دی دا تقریبا ټولو عجمو کې دی. نحوست محوست څه شی نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دی چې کې بالفرض نحوست وی بالفرض نو دا په اس کې وی او دارنګې دا په ښځه کې وی لیکن نحوست نشته سپیروالي نشته. اصل کې د انسان د خپل عمل او د بد عملۍ نتیجه کې الله دله څه سزا ورکړي نو دی هغه په بل وروړي. د بهرکیف د دې شوال د میاشتې ابتدا چې کېږي ولې کېږي نو د هغې یو وجه موږ دغه وویله. دویمه وجه شوال ته شوال په دې وجه وایي چې په دې کې به غله وچې ده په عربو کې زمونږ هم غلې وچې شي خشکې ته هم شال وایي. د دې زمانه کې به چونکې هلته کې غلې وچې شوې خلکو به هغه سنډل شروع کړل ځکه به د میاشت شوال وي. نو دا لسمه اسلامي میاشت ده. نن شرعي لحاظ سره خو موږ خوشحاله یو ځکه دا الله حکم دی دا د خوشحالۍ روز ده. لکل قوم عید وهذا یوم عید. د مسلمان په حیثیت باندې موږ په دې خوشحاله یو لیکن د زړه نه ډېر دردمند یو ځکه چې کوم مصیبت
هغه ټول دنیا کې گرفتار شوی خلک پای کې هغه وبایي مرض د پای کې څه زمونږه د بے احتیاطۍ وجه هم ده. کاش چې مونږ احتیاط پوره وکړو. هغه څیزونه کوم چې حکومت مونږ ته وایي باید چې په هغې باندې مونږ عمل وکړو. دا کوشش کوئ الله ته جړه پکار ده، الله نه غوښتل پکار دي چې الله دا مصیبت زمونږ نه لري. دا الله رحمت کې شامل حال نه نو هیڅ څیز زمونږ امداد نشي کولی. هغه څه کېږي څه چې رب العزت غواړي. مسلمان د یو مسلمان په حیثیت کوشش به خپل کوي، تدبیر به استعمالی، دوا به استعمالی، پرہیز به کوي، لیکن دې څیزونو کې اثر اچوونکی د الله ذات دی. کوشش دا پکار ہے چې الله رضا کړی شي او الله نه بار بار غوښتل پکار دی چې یا الله دا مصیبت تاره کم ځای نه راوسته، یا الله هلته واپس بوځي. ادویم در درد خبره تاسو ټول به خبر یې چې په مسجد اقصی کې کم ظلم او بربریت بنی اسرائیل شروع کړی دی. دا ډېر لوی د افسوس خبره ده چې اسلامي ملکونه څومره ډېر دي، فوج یې یو کړی دی لیکن ریزلټ د هغې بالکل صفر دی. آخر دا څه وجه ده چې مونږ دومره بزدل شوي یو. خو کله کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه احادیث سړی رامخې ته کړي نو حیران شي. واقعي د الله رسولو هغه وایي تاسو به ډېر زیات یې، ستاسو هر څه به ډېري لیکن تاسو به ټول د مرګ نه یېرېږئ. د دنیا د مینې د وجې د مرګ نه به یېرېږئ نو ستاسو مثال به د هغې کټوی چې پخه شوي او ټول خلک په هغې رامات شي. نن زمونږ حال هغه جوړ شوی دی، مونږ سوا د مذمت نه بل څه شی نشو کولی. په دې حال باندې اگر چې دا د عوامو مسله خو نه ده لیکن اسلامی حکومتونه آخر هغې څه کوي؟ مسلمانانو زنانو سره، مسلمانانو بچو سره هغې څه کوي؟ دا حالات دوه داسې دي چې دې مونږ جړولی یو. الله نه دعا کو چې الله رب العزت دغه فلسطینیانو غریبانو دارنګه کشمیر کې چې کم مجاهدین دې امداد وکړي او الله دې په خپل فضل و کرم باندې مسلمانان له هر میدان کې بره ورکړي. الله دې دا مشکل زمونږ حل کړي. او دا بیماری یا الله که چا پیدا کړي نه یا الله ته پکې هغې ملوث کړي او یا الله دا هغې ته واپس کړي. ځکه امت مسلمه داسې کلي نشته دی، داسې قصبه نشته دی چې پای کې څه کسان د دې بیمارۍ د وجې مړ کېږي نه. دا ټیک دی چې هر څه د الله طرف وي. د یو مسلمان په حیثیت زموږ دا عقیده ده چې الله نه غواړي نه هېڅ نه کېږي، او چې کله الله غواړي نه هر څه کېږي. لیکن اسباب ورته وکتل پکاري، اسباب ظاهري هغه همدغه دي چې دا شاید څه منصوبه ده د خلکو او هغې څه خاص ملکونه ټارګېټ کړي. نو بار کې ورځ د خوشحالۍ ده، دې خوشحالۍ ورځ کې دا مهرباني وکړئ چې موږ خاص هم دننه غم ځپلي یو. خو د چا که څوک مړی په دې کال کې نه مهرباني وکړئ هغې ته غم مه تازه کوئ. دا د ګناه کار دی چې په دې کال کې څوک مړي شي موږ ځو بیا هغې ته ورونه ټکو را ټکو، هغې ته وایو چې راځو دعا به وکړو دعا به وکړو. دا شی مه کوئ. دعا چې کوئ خپل کور کې کښېنه او خپلو مړو ته دعاګانې وکړئ. په دې ورځ که ته خفه وه مې نو خوشحالي ښکاره کړه، ځکه چې حکم دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. د سیده اسما زوی مړ شوی د سیده عایشه خوری هغې نکریزې راوړې لاس باندې ولګولې او خلکو ته یې ویل ما ته د دې ضرورت نشته دی، لیکن دا زه صرف په دې وجه باندې لګوم چې تاسو دا رواج پرېږدئ. دې ملک کې دا رواج دی چې غموشي چېرته کې نو ټول کال به پای کور کې چونر نه لګي، ښځې به یې په اختر کې هم ښکلې جامې نه اچوي. دا خو ګناه دی. دا ټیک دی زړه به دردېدلي لیکن د خدا مطلب نه دا زمونږ د خوشحالۍ ورځ دا د عیسایانو غوندې خو نه ده، دا د هندوانو غوندې خو نه ده. دا خو مونږ روژه نیولې ده په هغې بنیاد باندې مونږ خوشحالي کوو. دا نه دی مطلب چې مونږ چا په غم باندې غمجن نه یو نو ځکه مونږ خوشحالي کوو. دا جاهلي رسومات دي، مهرباني وکړئ دا د خپلو کورونو نه وباسئ او خلق لا د هغې غم مه تازه کوئ. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين. الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى
अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हाकुमुत्तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अख्तर मुबारक।